سوات پریس کلب کې د کالام اوسیدونکو هوټل اسوسییشن مشرانو خبري غونډې ته ویلي چې مری کې د سیلانیانو په حق رسیدل د سیلګرۍ صنعت ته هم لوی نقصان رسوي. دوی په مری کې د سیلانیانو په حق رسیدو د سخت خفګان څرګندونې کړي. دوی ویل چې سوات کې هم په لکونو سیلانیان د واورو لیدو لپاره راغلي، خو د سوات خلک میلمه دوست او سیلانیانو ته هر قسمه اسانتیاګانې ورکوي. کالام روي خو واوره شي دي 15 فوټه واوره شي دي، خو زمونږ د کالام عوام میلمه دوست دي او د عوامو سره زموږ عوامو زیات د ټوریزم بالو سره د سیلانیانو سره ډیر مرسته کړې دي، ډیر خدمت کړې دي. زموږ د کالام یو سیستم یو جرګه دي، هغه جرګې مدي ان شاء الله تعالی د دې نه مخکې د عوامو د دې قوم دغه خدمت کړې ده د سیلانیانو او رستم بکه اوسم کوي. موږ ټول یو او چې څومره سیلانیان راځي موږ هغه هر وخت ویلکم وایو او هر وخت تابعدار یو. موږ چې د حدیثم راشي موږ هغه ځای رسو مقام رسو هسپتال رسو. زموږ د کالام قوم ډیر یو ښه قوم دی، مهمان نواز قوم دی. خبري غونډه کې د هوټل اسوسییشن مشرانو ویل چې سوات، کالام، ملمجبه او نور سیمو کې چې کوم هوټل مالکان د سیلانیانو سره زیاته کوي او نرخونه پورته کوي، حکومت ته د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. هوټل اسوسییشن به د حکومت سره مرستې کوي. زه شاټ دا مطالبه کوم چې د مری واقعات کم وشو، د دې شفاف جوډیشري انکوایري وکړی شي، شفاف جوړی شي چې آیا 1,70,000 गाड़ी دې طرف ته لاړو او هغه د پر انتظامیه ولې حرکتونه کو چا په دې کې نااهلي وو. بلخوا د ضلع سوات ډیپټي کمشنر جنید خان ویلي چې په سوات کې واورو لیدو لپاره تر دې دمه 3 لکه سیلانیانو تګ کړی. ټولو سیلانیانو ته حکومت تحفظ ورکوي. دغه لپاره هوټلو ته هدایت جاری کړی شوی دي او هر قسمه ایمرجنسي لپاره د سوات پولیس، ریسکیو اهلکار او ټوریزم پولیس تیار دي. ډي سي سوات ویلي سیلانیان هر وخت پولیس او ضلعي انتظامیه مرستې ترلاسه کولی شي او شکایت هم درج کولی شي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، سوات.